الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. سمة قاعدة ده بنزمة قاعدة كل ما طلب الشارع تركه على وجه الجزم فمحرم. دسي كل ما طلب الشارع تركه على وجه الجزم فمحرم. هر اغا طلب اغا شارع باقي کی طلب ترک کړي دیم على غیر الوجه الجزم کړي نا على وجه الجزم کړي فمحرم دا حرام دی. شارع یو کار درنا د پرې خودو طلب کړي چې دا به نه کې او په هغه کار کې جزم هم کړي یعنې تاکید هم کړي نو دا کار به څه شي لکه دا به حرامي دا به څه دا به حرامي پوه شوې لکه ښه د حرام په لغت کې هغه چاته ویل کېږي حرام په لغت کې هغه چاته ویل کېږي لغت کې حرام هغه منع کړی شوی دی محظور ته ویل کېږي صحیح دی که نه محظور ته حرام ویل کېږي او اصطلاح کې ما طلبه الشارع ترکه ترکا جازما اصطلاح کې حرام دې ته ویل کېږي چې شارع د هغې طلب کړي پرېښودلو طلب ترک کړي خو څنګه ترکا جازما هغه ترک به جازم وي هغه څنګه یې لکه ترک به جازم وي د حرامو ته بل نوم څه ویل کېږي دې ته حرام ممنوع محرم دا نومونه ورته وایي پوه شئ که نه د حرام دی د منع ده د محرم دی د محظور دی محظور هم اصطلاحا ویل کېږي پوه شئ ثمره د حرام څه شی ده ثمره د حرام دا ده چې ما يستحق العقاب فاعله ويثاب تاركه امتثالا خوش ما يستحق العقاب تاركه فاعله سيد كنا ويثاب تاركه امتثالا خوش لك استحقاق العقاب هغه سړی چې څوک چې حرامو کې واقع شي نو هغه مستحق دی د عقاب څه شی دی لکه مستحق دی مستحق دی د عقاب استحقاق ځکه ذکر کوي چې واجب نه ده چې دې باندې ته عذاب ورکړی شي پوه شئ که نه واجب نه ده چې په دې ته عذاب ورکړی شي کېدای شي الله تعالی یې وبخي پوه شئ که نه ډېر ګناهونه الله رب العالمین ویعفو عن کثیر ډېر ګناهونه الله رب العالمین بخي دا هم کېدای شي وبخي پوه شئ ویصاب تارکه امتثالا او تارک د هغې څه کېږي هلکه مصاب کېږي هغې له ثواب میلاویږي خو امتثال سره څه شی سره هلکه امتثال سره امتثال دا مطلب امتثال دا مطلب چې ته د هغه نهي پرېښودلو قصد وکړې څه وکړې هلکه نهي پرېښودلو قصد وکړې دې ته امتثال ویل کېږي څنګه نهي پرېښودلو قصد وکړې ګوره زنا ده ته ځان په حلالو کې دې وجې نه مصروف کړي چې زه زنا نه بچ پوه شو که نه اوس په دې ترک باندې تعالی څه شی کېږي اجر میلاوي نفس ترک باندې تعالی اجر نه میلاویږي لکه مثال اوس یو سړی اوده دی هسې مثال ګرځي را ګرځي صحیح دی که نه هغې له اجر نه دی خو دا نیت وکړي چې زه په پلانکي ځای ته نه ځمه صحیح دی که نه دې د وجې نه چېرته ګناه کې واقع نه شي پوه شو که نه او پلانکي اسباب نه اختیارومه دې د وجې نه چې زه ګناه کې واقع نه شم الوسائل لها حکم المقاصد صحیح ده که نه چې کوم نیت دی د هغه نیت باندې الله رب العالمین ته الله اجر درکوي ترک باندې بیا الله رب العالمین ته الله اجر درکوي پوه شئ هلکه یو ځای کې یو مال پروت دی او څوک شته دی نه تا څوک ویني نه خو بیا هم ته هغه اوچت نه کوي دې وجې نه چې چېرته غلا ګناه کې را نه شم پوه شئ که نه څه شی نه شم ګناه کې را نه شم نو بس دا امتثال شو اوس دې ترک باندې تعالی الله رب العالمین څه کوي هلکه اجر درکوي نبي صلی الله علیه وسلم ویلي دي که نه یو سړی خپل دغه شهوت د شرعي طریقې باندې پوره کړي نو په دې باندې هم هغه له اجر دی څه دی هلکه په دې باندې هم اجر دی پوه حرام خوراک ته دې وجې نه پرېږدي پوه شئ که نه
یو خو نه میلاویږي بیا خو هر سړی نه کوي پوه شئ کنه او یو دا ده چې تا ته دغه شي ته کولی شي پوه شئ کنه ته کولی شي خو ته نه کوې ترک چې کوم دی که نه تارکه مونږ ویلی دی ترک چې کوم دی هغې باندې بیا الله اجر میلاویږي مثال د هغې څه شی دی شرک دی حرام مثالونه شرک دی زنا ده کذب دی سرقه ده غیبت دی نمیمت دا به وروسته راشي چې حرام به ته څنګه پېژنې څه دا مثالونه دي عام لکه شرک الکبایر د دې پسې دروغ دي بیا پسې زنا ده بیا پسې قتل دی بیا سرقه ده بیا داسې دا نور څیزونه دي پوه شئ که ښه حرام به څنګه پېژنې صيغ الحرام حرام به داسې پېژنې چې اول بلفظ التحریم تصریح بلفظ التحریم یو شي باندې شریعت د تحریم حکم کړي څه شی کړي هلکه هغه څه شی کړي تحریم حکم کړي هغه ته بعینه حرام ویلي پوه شئ که نو دې باندې ته وپېژنې چې دا څه شی دی حرام دی پوه شئ هلکه د څه دی حرام دی دویم صیغه د لا تفعل پوه شئ که نه لا تفعل صیغې سره چې کله دغه شي یو فعل راشي لا تفعل صیغې سره نهي صيغه سره نو دا نهي تحریم د پاره الاصل في النهي التحريم صحیح ده کنه نهي کې اصل څه شي تحریمي مثال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې لا تلقوا الركبان تاسو دغه وګي تلقي د رکبان مکوي قافلې چې کوم راځي د باندې نه کوم خلق چې دغه اخلي هغه تلقي مکوي ودلته کې نفي د څه لپاره نهي تحریم د پاره ده پوه شئ که نه تحریم د پاره ده او دغه شانتې نور دیونه کې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تحاسدوا ولا تباغضوا صحیح ده که نه حسد او بغض او دا منع ده صحیح ده که نه لا جزا قرآن کې الله رب العالمین فرمایلی دي که نه چې لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج پوه شئ که نه هلته کې نفي په معنا نهي سره ده پوه شئ نو هغه هلته کې هم څه دی هغه حرام دي دا شیونه حرام دي داسې ډېر مثالونه ته ډېر پیدا کولی شي پوه شئ هلکه دریم په لفظ د نهي سره مخکې یو لفظ د تحریم اوس لفظ د نهي سره کوم شی چې په لفظ د نهي سره وارد شي په شریعت کې نو هغه څه شی هلکه هغه هم حرامي هغه څه شی حرامي د هغه مثال لکه شریعت ویلی دي نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ویلی دي چې ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلیه پوه شئ که نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو الله او رسول تاسو منع کوي ينهيانكم پوه شئ که نه نهار د نبی صلی الله علیه وسلم دغه الله او رسول تاسو منع کوي د څه نه د حمر اهلیه او د غوښې نه صحیح ده که نه د کوم چې دغه دی خرونه دي د هغو د غوښې نه پوه شئ که نه الله رسول تاسو منع کوي ښه څلورم ترتیب اللعن على الفعل هغه فعل باندې به لعنت مرتب کړي الله رب العالمین څه شی کړي هلکه یا نبي صلی الله علیه وسلم په حدیث کې په هغې باندې لعنت مرتب کړي اوس لعنت دلیل په دې باندې دی چې دا څه شی دی هلکه حرام دی دا څه شی دی حرام دی قرآن حدیث کې د هغې مثالونه شته دی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المحلل والمحلل له څه دی که نه محلل او چا دپاره چې حلاله وکړي شي د دواړو باندې نبي صلی الله علیه وسلم څه ویلی دی لعنت ویلی دی دغه شانتې لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهده دا ټولو باندې صحیح دی که نه د شاهدین باغې باندې او د کاتب باندې دا ټول چې کوم دی دی باندې نبي صلی الله علیه وسلم لعنت کړی دی د یهودیانو باندې نبي صلی الله علیه وسلم لعنت کړی لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا پوه شئ هلته لعنت کړی دی څلورم پنځم لعنت چې د حرام چې ته پېژنې نو هغه په څه سره پېژنې هغه په نفي د ایمان سره چې د هغه فاعل نه نفي د ایمان شوي څه شی شوي هلکه نفي د ایمان شوي لکه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې
بخاری کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن. صحیح ده کنه؟ او ولا یسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. صحیح ده کنه؟ دا نبی صلی الله علیه وسلم دغه کړی دی، نفي د ایمان کړی دا. اوس د نفي د ایمان دلالت په څه باندې؟ تحریم باندې. پوه شو کنه؟ دغه شان دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. هغه سړی مؤمن نه دی چې هغه په خپله خو موړي خو جائع څه شي هغه دغه ګاونډي څه شي وږي. صحیح ده که نه؟ ښه شپږم چې هغې باندې یو وعید الله شریعت ذکر کړي، یو وعید عام وعیدات ذکر کړي په هغې باندې. دا هم څه شی ده لکه حرام ده. فرمایلی دي چې ما اسفل من الکعبین من ازاره ففي النار. وګوره نو اسفال الازار دا څه شی دی؟ حرام دی. ولې هلکه؟ ځکه چې په دې باندې وعید د اور راغلی دی. وعید د څه شی راغلی دی؟ اور راغلی دی. نو دا اوس څه شی شو؟ حرام شو. دغه شانتي نور حدیثونو کې راغلی دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اشد الناس عذابا یوم القیامة الذين یضاهون بخلق الله. ټول نه سخترین عذاب د هغه خلک وي چې هغه ځان الله تخلیق سره مشابه کوي، مخلوق سره مشابه کوي، یعنې تصویرونه جوړوي یا مصورین دي یا داسې نور خلق دي. په دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم هغه سخت عذاب ذکر کړی دی. دا اوس دلیل دی په دې باندې چې دا څه شی دی هلکه؟ حرام دی. دغه شانته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل حدیث کې چې من قتل نفسه بشیء فی الدنیا عذب به یوم القیامه. صحیح دی که نه؟ چا چې یو ځان په یو شي باندې قتل کړه، صحیح دی که نه؟ قیامت په ورځ هم دغه شي باندې دې له عذاب ورکول کېږي. لکه چا زهر څښلی دی، قیامت په ورځ بار بار به دې له به دا زهر ورکول کېږي او دې بیا مري او بیا زهر ورکوي، بیا دا عذاب به دې باندې مقرر وي. اوس وګوره دې نه معلومه شي خودکشي څه شی ده؟ حرام ده. ولا تقتلوا انفسکم. پوه شئ که نه؟ دغه شانتې بل چې دغه حرام چې معلومیږي هغه دا ده چې د هغه فاعل هغه فعل یا د هغه فاعل تصویر یو مذموم او قبیح تصویر شریعت پیش کړي د هغې دپاره. صحیح ده که نه؟ دا تصویر پیش لکه څنګه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د بریده رضی الله تعالی عنہ حدیث دی، هغه وایي چې من لعب بالنرد، څوک چې په دې هغې باندې په لډو باندې یا دغه شانتې دې شیزونو باندې چې ګیم کوي نو دې داسې دی ګویا کې دی په خنزیر په غوښه کې لاسونه وهي. خنزیر په غوښه کې څه کوي؟ لاسونه وهي. اوس وګوره دا لوبه حرامه ده. دا لوبه څه شی ده؟ حرامه ده. ولې حرامه ده؟ ګوره د فاعل هغه صورت مضمومه ذکر کړی دی. فاعل صورت مضمومه ذکر کړی دی. پوه شئ که نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی په باب د هبه کې چې العائد فی هبته کالکلب، لکه دغه واپس کېدونکي په هبه کې، لکه هبه چې څوک واپس اخلي دا په شان د سپي دی، لکه څنګه چې هغه خپل هغه قی دوباره چاټي دغه کوي سټي. پوه شئ که دغه شان نو دا ټول هغه دغه دی چې دې باندې څه پېژندلی کېږي هلکه؟ حرام پیژندل کېږي. دغه شان حرام دې باندې هم پیژندل کېږي چې لیس منا په حدیث کې راغلي. صحیح ده که نه؟ کوم شي په باره کوم دغې په باره کې کوم فعل باندې نبي صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې دا سړی زموږ نه دی، لیس منا استعمال کړي، نو هغه څه شی دی هلکه؟ دا هم حرام کار دی. لکه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من غش فلیس منا. صحیح ده که نه؟ من حمل علینا السلاح فلیس منا. دا حدیثونو کې راغلي دي. دغه شان لیس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. نو دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. دغه شانتې نور ډېر شیزونه دي چې هغې باندې نفي لیس منا نبی صلی الله علیه وسلم هغه وایي چې زموږ نه نه دی، نو دې باندې څه کېږي؟ هغه حرام چې کوم دی هغه پېژندلی کېږي هلکه. نور هم ډېر شیزونه دي هلکه، نور هم ډېر شیزونه دي چې په هغې باندې حرام پېژندلی کېږي. خو بس څه ښه دومره پوره دی، انشاءالله تعالی نور مزید به وایو.